تاسو ته پته وي چې د دې حدیث د ډېرې خبرې دي هغه د ډېرې خبرو تعلق طالبانو سره هغه اصطلاحات چې کوم دي هغې باندې هر عام و خاص خاص پوهېږي او عام نه پوهېږي نو اوس مونږ دغه کوو چې طالبان راجمع کوي او شوه او هغوی ته مې د دې حدیث پوره یو ګنټه وضاحت وکړو تاسو ټولو ته شوی دی که نه او جي نو ما ورته ویلي چې بیا به صرف برکت دپاره دا حدیث به وایو دوه حدیثه دي ګوره د یو حدیث خلاصه دا ده چې قیامت په ورځ به د هر کس د اعمالو وزن کېږي او الله جل جلاله به د هغه شمار کوي نو تیار اوسئ یا د قیامت ورځې ته چې موږ به اعمال ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى چا چې لږ غوندې خیر کړی هغه هم قیامت کې پیش شي او که چا لږ غوندې جرم کړی هغه هم پیش شي او اتقبل کړلی شي يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون قیامت پر ورځ به الله ژبه ورکړي اعضاو ته د منکرېدو میدان نه دی که څوک د منکرېدو کوشش کوي چې ده ما نه ده کړې نو هغه اعضا به ګواهي ورکوي چې ده په ما ژبه باندې دا ناروا کړي په خوله یې دا کړي او چې کوم دی نو په اعضا یې دا یو اندام به چې کوم دی دا په میدان کې حاضر وي زه زما محترمو کوشش کوئ چې تاسو اوس دې میدان ته وځئ څنګه مولانا شیخ الاسلام مولانا عبدالحق رحمت الله علیه به فرمایل طالبانو ته په دې ورځ چې ګورئ تاسو خو ځان ته وایئ چې نن د فارغینو دستاربندي ده خو تاسو فارغ نه یئ اوس میدان ته راسئ اوس به ډېر ټکرې درته ملاویږي مخالفتونه به وي اعتراضات به وي د خلکو نو تاسو به ډېر قدمونه به کېږئ دا به چې دی نو تاسو خامخا به دا کوئ او چې کوم دی نو رحمان او رحیم یو الله خپل صفت وښیلو چې دا ذکر کول ډېر آسان دي حرف نشته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او چې کوم دی نو زما محترمو طلباء کرامو تمام تاسو دغه نصیحت دی چې تاسو ټول چې ورشئ د دارالعلوم حقانیې نمایندګان وګرځئ ګوره دا جومات چې جوړېدو که نه نو موږ په یو څو ضلعو کې د دارالعلوم حقانیې فضلا راجمع کړي دلته لاړم تقریر به مې وکړو هغوی بیا په هغه وخت کې دیني وګوره مخامخ ویلوړې مخامخ دې سړ لا 11 کروڑه روپیا فاصله دې ورڅ ماشاءالله ورته وایي که نه ماشاءالله دا به تاسو هم د دې اظهار کوئ سردانه چې پسې ماشاءالله دا خپل کلو کې دې ته چې لاړ شئ کمیټۍ جوړې کړئ دا ارد ګرد فضلا راجمع کړئ او دا دغه چې کوم دی بالخطوط دا جومات دا ټول د خلکو او د بوډایګانو د غریبانو په کالو او د هغوی په یو ښځه ناسته وه یو لوی تیچکې ورسره موږ ورته وایي څه دي دا جومات کې کار کېږي یخني ده ما دې مزدورانو ته حلوا راوړه دا په داسې نور مې وسرو دا په داسې څه باندې جوړ شوی دی دې کې لوی لوی خلکو چې هغوی بعضې
مال کی تمغه میاس ته اگر دې تا وکړي او د غوښنی میاس کنه موږ نه پټو پرو راو سره خبرې چې ته د غوښنی میاس راځي اړتیا پروت کورونا کې مبتلا هغه ته دعا وکړي چې دا خرچه ټوله برداشت کړي دا هغه ته دعا وکړي په دې کې ډېرو خلکو چې کوم دی جاني مال